نورونو قرآن کریم کی اللہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا الآیہ قرآن کی اللہ فرمائی چې څوک د قرآن کریم نه مخ اړی د الله د ذکر یعنی د قرآن نه مخ اړی اعراض تکي نو دله به زندگی تنګوم او د قیامت پر ورځ به ړوند را پاسوم. اوس د قرآن نه اعراض څه ته وایي؟ د قرآن نه اعراض دی ته وایي قرآن کې الله فرمایي کله چې قرآن ویل کېږي نو فاستمعوا تاسو یې واورئ غوږ ورته کېږدئ وانصتو او چپ شئ. نو څوک چې قرآن ته غوږ نه ږدي او قرآن ته چپ نه کښېني نو ده د قرآن نه اعراض وکړو. قرآن کې الله فرمایي د بېدینۍ په خلاف ودرېږه، د غلطو کارونو نه خلکه منع کا، په دې چې څوک عمل نه کوي د قرآن نه اعراض وکړو. قرآن کې الله فرمایي فساد په ځمکه کې مه کوئ، ګناهونه او رواجونه او بېغیرتۍ مه شیر کوئ او بېغیرتي په کلي او علاقو کور کې مه راولئ او موږ یې راولو، نو دا د قرآن نه اعراض دی. قرآن کې الله فرمایي افلا یتدبرون القرآن، تاسو په قرآن کې زده کول خو پرېږده چې زده کې دا سوچ او تدبر پکې ولې نه کوئ، تفکر پکې ولې نه کوئ. نو څوک چې قرآن کې سوچ او تدبر نه کوي د قرآن نه اعراض کړی دی. قرآن کریم کې چې څومره احکام دي، قرآن کریم کې چې څومره د الله حکمونه دي او دا څوک نه مني، که بعضې نه مني، که ټول نه مني، یا په بعضې عمل نه کوي یا په ټولو عمل نه کوي، د قرآن نه اعراض کړی دی، دا کس جهنمي دی، دا د قرآن نه معرض دی، دا د الله په دې وعید کې راغلی دی، دا د قرآن کریم خلاف روان دی. سرتوره ښځه نری جامې چې اچوي، پرده چې نه کوي، کالج ته چې ځي، د هلکانو منځ کې چې کښېني، کوم هلک چې د ښځو منځ کې کښېني، کوم سړی چې پردو ښځو سره ملاویږي، کوم سړی چې ملاوټ کوي، کوم سړی چې په ماستو کې او په یو څه په بل څه کې کیمیکل اچوي، کوم سړی چې دنیا پرستی کوي، د ټولو نه غټ معرض د قرآن کریم نه څوک دی چې دنیا پرستی کوي، بنګلې او د دنیا خواهشاتو لپاره خپل ژوند تېروي، دې دپاره مسافري کوي، دا د قرآن معرض دی، دا د قرآن مخالف دی، د قرآن نه مخ اړولی دی. ولو کانه که دې حج کوي د قرآن نه مخ اړولی دی، ولو کانه که دې د قرآن سهار او ماښام تلاوت کوي د قرآن نه مخ اړولی دی، که د قرآن په یادو یاد کړی دی قرآن نه مخ اړولی دی. د قرآن نه مخ اړول هم دې ته وایي قرآن ته غوږ نه ایښودل، د قرآن نه مخ اړول، قرآن ته چپ نه کېناستل، د قرآن نه مخ اړول، قرآن کریم ته د زړه توجه نه کول، د قرآن نه مخ اړول، قرآن کریم نه زده کول، د قرآن نه مخ اړول، قرآن کریم باندې عمل نه کول، د قرآن نه مخ اړول، د قرآن کریم په طریقه واده کوېدل ژوند سات نه تېرول، د قرآن نه مخ اړول، دا سړی ګناه کبیره کوي، دا سړی بدعمله دی، دا سړی جهنمي دی. د قرآن د معرضینو باره کې چې څومره آیاتونه دي، هغه سړی په دغه کې ګیر دی چې څوک د قرآن یا بعضې احکام نه مني، یا ټول نه مني، یا په بعض عمل نه کوي، یا په ټول عمل نه کوي. ښکاره او لنډ او صفا خبره ده. کو مونځ کوي او قرآن نه زده کوي د قرآن نه معرض دی، کو زکات ورکوي او قرآن نه زده کوي د قرآن نه معرض دی، د قرآن عقیده توحید او د شرک او بدعاتو نه ځان نه خبري او بیا ته ځان نه بچ کوي، دا د قرآن نه معرض دی. کو صدقې ورکوي د قرآن نه معرض دی. ځکه چې ما په تیره جمعه کې هم دا ویلو چې تاسو وایئ موږ صدقې ورکوو، د مکې مشرکانو صدقې ورکولي، تاسو وایئ موږ جوماتونه جوړوو، د مکې مشرکانو کعبه شریفه جوړوله، تاسو وایئ موږ لنګرې ورکوو، خلکو ته صدقې او خیراتونه ورکوو، د مکې مشرکانو به په حاجیانو باندې اوبه څښلي او مسجد حرام به یې جوړوو، تاسو وایئ موږ الله منو، هغوی الله منو، تاسو وایئ موږ رسول الله منو، هغوی رسول الله منو. د توحید آیاتونه په تاسو هم بد لګي چې زه وایم قبر پرستي مه کوئ، د غیر الله حکم مه منئ، دنیا پرستي مه کوئ، دنیا کې مینه نشته، دنیا کې سکون او آرام او اطمینان نشته، دا خبرې په تا بدې لګي، دا په هغوی هم بدې لګېدي دي. د مکې مشرکان په دې کافران نو چې الله نه منو، د مکې مشرکان په دې کافران نو چې صدقه نه ورکوله، د مکې مشرکان په دې مشرکان نو چې حج نه منو، د مکې مشرکان په دې مشرکان نو چې عمره نه کوله، د مکې مشرکان په دې مشرکان نو چې الله پسې ردې بدې وي، د مکې مشرکان په دې مشرکان نو چې هغوی وي الله دې ناراضه شي، د مکې مشرکان په دې مشرکان نو چې هغوی وي موږ د بوتانو په دې وجه عبادت کوو چې الله خفه شي، بلکې د دې وجه به عبادت کوو چې الله رضا شي. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، د مکې مشرکانو به وي چې دا بوتان او دا د الله نه علاوه دا کوم خدایان چې دي دا به د قیامت پر ورځ باندې زمونږ شفارسیان وي.